مشایخ رحمهم الله د درس دا ترتیب دی د هر صورت ابتدا کې د سو خبرو خیال ساتل ضروری دا زموږ د دې درسونو خصوصیت دی یو ترتیب مصحفی د صورت چې قران کې د دې صورت کم ترتیب دی دوی ترتیب نزولی کله صورت لومبنی وی خو په نزول کې ډېر رسل وی نو یو ترتیبی مصحفی دی یو ترتیبی نزولی دی دویم وی داوا د صورت ذکر کړي چې دې صورت کې اهم مرکزی مسله څه چې دا نور مضامین دا غي د پاره دي سلورم ربط د صورت د ما قبل سره اې د باندې یو خبره چې بلی پسی وی نو خامخا ستړون وی تاسو ګورئ کې اوسره یو خبره یو ځکه خلک وي یو غربل غر لرولي وای کنه وای نو د بنده خبرې چې به ترتیب وي نو خلک تعریف نه کوي نو د الله کلام خود الله کلام یو صورت دبل پسې دی په منځ کې مناسبت او ربط او تړون سره پنځم د صورت نمونه کله دی یو صورت ډېر نمونه راځي په احادیث مبارکاو کې د سلف په کلام کې شپږم امتیازات د صورت هر صورت د بل صورت نه ممتاز وي اوم خلاصه د صورت ومسنا خلاصه د صورت تا د دې صورت ربط له ضرورت نشته ځکه دینه مخکې بل صورت نشته او دا صورت په ترتیب کې اول نمبر دی او په نزول کې سره پنځم نمبر دی په نزول کې دا صورت سره پنځم نمبر دی نازل شوه د پس د سوره المدثر او مکی صورت ده ورغي سوراتونو سره لیکلي مکی او مدنی د دې باره کې د علماو فیصله ده مکی هغه سوراتونه دي چې د هجرت نمخ کې نازل شوي او مدنی هغه سوراتونه دي چې بعد الهجرت نازل شوي دي ورنه بعضی سوراتونه په سفر کې نازل شوي بعضی په یو ځای کې بعضی په بل ځای کې خو د هجرت نمخ کې سوراتونو ته مکی وایي او د هجرت نه بعد سوراتونو ته سوی مدنی ورته وایي د دې صورت خلاصه دا الحمدلله او تاسو وګورئ په الحمدلله کې ټول دین او توحید بن کړي اے صفات د خدای توب او د الوهیت د الله پورې مختص دي د الله پورې سری مختص دي خلاصه د صورت دا د پدغه داوی درې دلایل پیش کړي الحمدلله داوا شو تمام صفات د کارسازی د الوهیت او د خدای توب چا پورې مختص دي وې د دې دلیل سره اول دلیل د رب العالمین ور ټول مخلوق پالي کا اسمانونه دی وو کزمکی دی او کدی کې کوم مخلوق دی دویم دلیل د الرحمن الرحیم د عام او مهربانو خاوند دی او رحمتونه تام دي کامل او مکمل او دریم دلیل دی مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک دی او بیا په دې تفریقی توحید د الوهیت او د عبودیت ورمویلو چې اصول زموږ مدد پکې تاسو څو قسمه توحید ویلو توحید فی الربوبیت توحید فی الالوهیت او توحید فی الاسماء والصفات نو دی کی بیا د دې داوی او د دریو دلایل نه پس تفریع دا د توحید الالوهیت والعبودیت چې ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا تعلیم ورکای د دعا او د دعا انتخاب مخبل کړي
الله وی بندا غشه وړه چې ما پیغمبران او اولیاء او نیکانو خلق لور کړي چې هغه هدایت ده پټول سوالونو کې هم سوال سره کې اوسړي بنگلو اختفات بشي بادشاہي اختفات بشي کدا ټول دنیا د چاشي پاتې بشي خو که هدایت ملاو شنو دې پاتې کېږي نه دا قبر لور سره سي هدایت ور سره اخرت لسی دیو جنا اهم سوال په سوالونو کې څه ده الله ما ته هدایت وکي زما د ژوند چې کوم مقصد ده هغه د پاره مې الله استعمال کړي تاسو ګورئ یو شی چې په مقصد کې استعماليږي نو هغه صحیح یو کبي مقصد شي هغه شی شي تاسو ګورئ غوامي خلک د پوی د پاره علي عجیب کله پوی بس کله به کساب سره خبره کوي کنه وایي مقصد دانو بیا د دریو ډلو ذکر کوي ګور حق چې بیان شي نو همیشه د پاره درې ډلې بجوړي سورہ یو هغه ډله چې حق او پیجنو او د حق پسې روان شول دیت وی انعمت علیهم ته به الله انعام کړي ګور حق او پیجنو او ورپسې روانم شول دیت وی انعمت علیهم دویمه هغه ډله دا چې حق پیجندل دي خوروانی کی ور پسینا زدنات په مخ کړه دیت وی مغضوب علیه الله قهر پښوی ور حق پیجن ور پسې زینا ادره ما غډل د نه حق پیجنی نه په عمل کوي چې پیجنی نه عمل به پسو کی دیت وی الضالین همیشه د پارا د حق د بیان نه پس جوړیږي دا درې ډلې به جوړیږي د هر صورت ګوره فضائل احادیث صحیحو کې راغلي خو کوشش بدا کوي اهل علم لیکلي وي تفسیر روایات همیشه د پاره ضعیف دیو جن کتا سوای چې رضا دا وا مخ کې کمزور خبره مکوي ضعیف روایات مو وایي بلکې کله کا مضبوطه خبره کوي څه کوي نو روایاتو د پاره ګور محتاط په تفسیرونو کې امام ابن کثیر دی دا د خپل زمانه لوی محدث دی خو بیا د په احادیثو کې څه کلام راغله نو د شام یو لوی علامه شام یو لوی محدث تیر دی علامه شاکر احمد د ترمذی شریف او نور ډېر کې کتابونه لیکلي ناغد ابن کثیر خلاصه لیکلي هغه ته عمدۃ التفسیر نوم ځان سره لیکي نو په ابن کثیر کې چې کوم ضعیف اقوال دي د سلف او سند باندې نه دي رسیدلي یا کوم رواج ضعیف دي نو دې هغه د سره ذکر کوي نه چې دې ذکر نه کی نو پوښي چې د دې محدث په نسبت خبره کې څه شي کلام دی عمدۃ التفسیر دا تلخیص دی د تفسیر ابن کثیر نو روایات کګورې نو دغه کتابونه سره ځان لمخې لکی بل یو تفسیر دا عالم ژوندې دی اوس لیکلې دا زمون د شیخ خلیفہ صاحب قاری د قرات او استادو په مسجد نبوي کې علی صاحبها الصلاۃ والسلام پلار لوی د جامعین فارغ دی ابي سهل محمد ابن عبد الرحمن او دا استاد دے دکتور دے دا کتاب تفسیر لیکلے زه حج تلاړم نو دیتا خپل استاد محترم وی چې ما سره دی والد سے ملاو کچې ملاو شو نو به مال هدیه کې دا تفسیر را په دا 200 جلد کې دی دې نوم د تدبر والبیان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن التدبر والبیان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن د کوشش کړي چې روایات دا اهل فن او کلام په کې ذکر کړي او مقدمه کې ویلي چې ما لزر احادیث را جمع کړ څومره احادیث دي پکې
10,000 احادیث راجمع کړي اپاغه باقاعده په حاشیه کلام کړي نو دا تفسیر دومره معتبر دی لزر احادیث په تفسیر کې څه کړي خپل تفسیر کې لیکلي چې دې کې څومره احادیث ما راجمع کړ نو 28 صفحه کې وای مقدمه ده 28 صفحه کې دی وای وَيَفْتَحْصِلُ لَدَيْنَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ الْمُبَارَكِ قَرَابَةَ 10,000 حديث وَتَقْرِيبًا لَزَّرَ أَحَادِيث ما په دې تفسیر کې د قران راجمع کړي د سلف غور بعض اقوال میخو سندن اغه تنی رسیدلی ما کوشش کو غا تفسیر مخه لرانه یا بچی می چې د جامع یو استاد تفسیر لیکلی او کم چې صحیح سند سره د سلف تفسیر دی نو هغه راجمع کړي کوم اسانی چې ضعیف دی پریخي ادودري جلد کې هم ملاو نشو ځنی وګوره دا کوشش وکوي تاسو به تفسیر ټول ګورئ خدا تفسیر به اره خبره نه کوي کله پای کې اسرائیلیات دي داغي کیسه کہانی وخل کول نه بیانوي به بدل پروامم خان دي تاسو بچان کوي پای کې چې یو خبره مو پیغمبر ته په صحیح سند رسوله د سلف صحیح قول له ورنه په تفسیرونو کې هر قسم سوي اسرائیلیات بعض علماء کتابونه لیکلي وای هغه خبرې چې اسرائیلیات دي په تفسیرونو کې د دې صورت ګڼ فضائل راغلي دي په احادیث صحیحو کې دیم یو باب التدبر والبیان کې پدې تړلې چې د دې صورت فضیلت کې څومره احادیث صحیح راغلي دي دغه یو حدیث دی د مسند احمد ابي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وي ابو سعيد ابن معلى رضي الله عنه وي ما مسکولو فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د الله حبيب رو بلل نو ما جواب ورنکو حتا صلیت تر دې چې مزمو نو د مز نه پس عالم اوبای توجه مولا فقال الله حبيب ما منعك ان تاتيني ما روازونه کول ته شي منع کړې وي چې ما تراغلې وای ما ورته یا رسول الله اني كنت اصلي ما مسکول نو د الله حبيب ورته وتا د الله کلام نه دی ورته الله یا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ایمان والو چې کلم الله او د الله رسول را بلی او تاسو له یو ابدی ژوند طرف ته لار سمای نو دعوت قبل وای دی وجنه مسله دا کو سو په سنت ولاړ دی او په نفلو او چې پیغمبر با आवाज کول د ماتول پکار دی ځکه د فرض عین او د نفل سو مقابله رااله ادي کوم ګره الله دې دا شارحین او ټول علماء او قبرونو د نور نډک کی زمو مذهبي حنفی دا دې کوم شامات کو مضمون مات شوافی او مسلک دا دې وې دا الله د حبیب په ژوندون ک نبی علیہ السلام چاله आवाज کولو او دې د پاره د مسفری خوي نو مزه ماته دونه ځکه مز د الله او رسول تابعداري دا نو دې خو زبل په لنه لاړ کړه ته خبرې په وزن کویږي کنه په شوافی او په نسبانی مزم نه ماتي کچا نفل پرخل اولادو د پیغمبر په حضور کې موجود شو مسده د الله او د رسول تابعداري دا د کوم په لاړو نو خارجي کار نه کړي نو د شوافی او باز مسلک دا دی چې مزم نه ماتيږي نو دوی چې قربان بیا بداسه نکوما الله حبيب ورته لا اعلمنك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد طالب قران کې د ټولو نه یو لوی سورت خیر اتبل ادي جمعات نه بار شوه نه صحابي وي فاخذ بيدي زما لاس نبی عليه السلام رونی فلما اراد ان يخرج من المسجد کله چې اراده کوله چې جمعات نه بار شي خپل جمعات نه مسجد نبوي نه
قلت یا رسول الله ورد صحابه سمره رسته ما ویل الله رسول انك قلت تاسو فرمایلی لو علمنك اعظم سوره في القران تاسو له یو لوی سورۃ قران کې فهمیا او خبر را یاد ده فکر مکه وته کې د جمعات نوځي خبره ته رشوه قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته دغه شان حدیث امام بخاری او امام احمد رحم الله مسند کې ذکر کړي دا سورت د قرآن په ټولو سوراتونو کې د مضامینو په اعتبار سره لوی سورت ده دي تاغه آیاتونه وای چې بار بار لسته شي اوس به موږ تاسو له رکعات مسکو په هر رکعت کې بدایي کې نه وای مثانی وای المکرر تا او دې ته قران عظیم ویلې وای دا ما ترا کړه شوی ده وګوره دا ګوره دومره لوی سورت ده اهل علم لیکلي وای دا دیر شپاره شرح ده او سوره فاتحه متن ده په سوره فاتحه کې چې مجمالاً سواوریدل نو دا ټول خبرو تفصیل بکیږي په ټول قران کې نو دا سورت چې چازده کو لکه ټول قران زده کو اسمر لوی سورت دی موږ په څنګه بے پروايي سره ورته جوړو پته ودلېږي او سوره فاتحه په اول نه تر اخره پورې ویلي په عشق کې توجه الله دې زموږ په مسکی سو کې توجه دراولي نو دا حدیث امام ابن کثیر هم ذکر کړي او نورو کتابونو هم ذکر کړي یو حدیث کې دا شراغلي ابن عباس رضی الله عنهما وی قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل پمن د دې کې چې رسول الله عليه السلام ناستو او جبريل عليه السلام ورسره اس سمع نقيدا فوقه یو واز بر واوریدو فرفع جبريل بصره الى السماء جبريل عليه السلام نظر اسمان طرف ته پورته فقال وی فرمایل هذا باب دا یو دروازه ده قد فتح من السماء ما فتح قط ودا د اسمان یو دروازه کولاو کړی شو او دینه مخکې اډو کولاو شوی نو فنزل منه ملك او داغینه یو فرشتہ را نازل شو او نبی علیہ السلام تعالی فقال ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک زیر واخل په دو رڼاګانو سره چې تاسو له درکړې شوي تاسو نه مخکې یو پیغمبر ته دا نور کړی شوی سوره فاتحه او د سوره بقره غدوا آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیک دا ګوره دا سه دوه رڼاګانې دي چې مخکې یو پیغمبر تم سنوي ملاو نوي لم تقرأ حرفا منهما الا اوتیته پدې کې څومره جملې دعایې دي او تا غوینو درکې دې بشي ورته کې موای الله مونږ ته صراط مستقیم خیا الله مونږ په صراط مستقیم مضبوط کا نو حدیث کې مخ کې حدیث ذکر کو کله چې بنده ایاک نعبد و ایاک نستعين و ان الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل زما بنده چې سو غواړي زما د رب وعده د چې ورکوم به وګوره څومره عجیب سوال له او د سوال انتخاب الله کړي الله مونږ په نه غلا روان کې دین الوی سوال څه سولوا کدا ټول دنیا زموږ شو په کګلا روان یو نو پدې بس کو اګه زموږ اسم ني خپنی غلا روان یو نو منځلې مقصود لبورسي کو بدل نسی کو دا حدیث امام نسائی ذکر کړي په دغه الفاظو چې په کوم مواوردو ولی مسلم نحوه امام مسلم رحم الله دغه شان ذکر کړی دی ها بھائی ادا د اصول الحديث خبره لا وای ته ناس ته کنه کله وای مثله او کله وای نحوه څه فرق دی پکې تو اصول الحديث لګ لګ ویلي وګړه شوی ها بھائی تاسو کې چا دا ور کړی لا سوچت کوي بھائی نحوه مثله کی محدثین په نس فرق
درم حدیث ته بای ابو هريره رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم روته په ابی ابن کعب رضی الله عنه غي مسکول دا ابی ابن کعب هغه صحابي دی چې پټول صحابو کې د قران سو لوی قاریو نو د الله حبیب یا ابی ناغه دا سه مسکی او قتل کو جواب ورنکو ثم صلى ابي مزيو کو فخفف امزل مختصر مزه سکو ادا یو مسله ها توجه وکنا امامتای لپاره ډېرې مسلې ضروری دي وای مزد چا د لپاره مختصر کول شي کنا نو په دې اتفاق د جیاو کول شي ایز مسکو می امام خو مال پتر جما په خلک ور ولاړ دی او باران شروع شو نو زه مختصر کول شم اتفاقی خبره ده نبی رحم السلام وایي د کور ناراضم او دا اراده وی چې فلانه وګد صورت بلولم نو دای په مبارک زمانہ کې وزنانم راتلې اباظي بچي کور کې زنانه نشي پرې سنبالولو ول نشي نو پالته پرې خدای کیږي نو هغه مور به مسجد درا وستونه بچي په جړا شو د الله حبيب زده معشوم جړا او اورم د تور زړه د شفقت نه ډکو وې ز صورت مختصر کم چې مور به پریشان ای الله حبيب بسکولو صورت به مختصر دا اتفاقی مسله ده چې موز د چا د پاره سکول شي ورن فخففا ابي رضی الله عنه موز کی تخفیف خدا مسله چې د چا د پاره ومدولې مشه کنا اے مثال په تور زه امام او زه پر رکوع کې اد خفو کشار می واورید چې مسلمانان ځان را رسي رکعات نو ولې وګدول شم کنا نو دي کې د فقهاو اختلاف دی بعضی فقها ډېر بد غني خو د جمهور دلیل مضبوط دی وای څنګه مزد چا د پارا مختصر کول شي نو وګدول شي صحیح حدیث کې راغلی حسن رضی الله عنه د نبی علیہ السلام مسکرونه ورته په سجده کې پملا کې راستو کلمہ شومان په مسکی کې دی پملا د الله حبیب وګد سجده وکړه نو صحابه کرام ورته قربان نن کو دې سجده وکړه ودا بچې می پملا ناستو ما وی پرې دې خپل محبت حاصل کی نو ګور سجده وګدا کا د دې د وجنه او اهل العلم یو قول ذکر کړي صلات خوف خو پیژنې کنه چې کافر سره جنگي او صلات خوف کې څوک تاسو ویلي کنه قدوري نواله کنز او ټولو کې مو ویلي وګوره صلات خوف کې سوي ما په سستا سو نیم کسان ولاړ دي او دایله می یو رکعاتو نو دای د دشمن مخې لراله او غنور راضي او د ټولو په انتظار اوس ولوګت شو کنه شوي صلات خوف د وګدولو یو لوی دلیل دی صلات خوف څه شی دی د بل د پاره موږ وګدولو یو لوی دلیل دی هلته په انتظار نو لکه څنګه موږ مختصر کول شي دا یو فقہی مسله ثم انصرف ابو رضا سی کنه امام لپکار دی چې د حالاتو خیال وکړي کله ته په سوري ولاړې پکې در لګېدل اس خلک در لپنور ولاړ دي اتا په سورہ یاسین شروع کو نو انور والا بسکای دیو چې د حرمینو امامانو لویلي اې د جمعې مشکل پسو کی په سورہ عصر او په سورہ کوثر یو کی ځکه د حرم امام لپته چې په زورګونو لکونو خلق پنور ولاړ دي ازم د امامانو دا احساس نشته امامتای کی بد دي خبرو خامه خاصوي لحاظ بې د خلکو لحاظ بکې تاسو بوډا ولاړ دي تاسو بیمار ولاړ دي تاسو سپینګری ولاړ دي نو چې موږ نه راوګرځي دراغ نبی رسول الله ته السلام علیکا سلام د الله دی پتا شو د الله رسول قال وعلیک السلام د الله حبیب پتا دی سلامي سشي منه کړه وی او وای چې ما راوبللی او تا دعوت قبول نکو داغوی قربان ز په مسکو دای ورته آیات د سوره انفال وی
الله ندی ویلی استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال بلا یا رسول الله لا اعود وی بالکل اوریدم بیا بدا سنکو وی تحب ان اعلمك سوره تا دا خو حل چې یو داسې صورت در لوخه لم تنزل لا فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها چې داغي غوندي صورت په تورات شریف کې نو په انجیل شریف کې نو په زبور کې نو په ټول قران کې داغي مثل نشتا قلت نعم اے رسول الله فدا الله حبیب ورته انی لا ارجو الله تخرج من هذا الباب حتى تعلمها وایزو مې ساتم ته بل دې دروازې نه وته نه چې زده کړې پدې نو نبی رسول الله وې زمالا سنیو خبرې کولې ازدا سرستو رستو کېدم ازینه دروازې نه ودې د صورت را لوټه څومره شوق دې اوای اے ویون کې سور شوق سره خین اوریدون کې څه دې نن غوډه د ویون کو در زور ستاو د اوریدون کو غوډو بالکل ختم دی پای نو وکله چې دروازې له نږدې شوم او د الله رسول بس سورۃ التی وعدتنی هغه سورۃ کم ته چې تاسو ما سره وعده کړې و قال ما تقرأ في الصلاة وتمسك سلولي قال فقرأت عليه ام القرآن سورة فاتحة ولستا قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وی په اغزاد می دی قسم وی چې روح می پلاس کړي دا سي صورت نه په تورات شریف کې او نه په انجیل شریف کې او نه په زبور شریف کې ان قران حکیم کې شتا انها السبع المثاني دا د امام ترمذی حدیث ته امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح نو ګره دور لوی صورت زموږ استاد صلی الله علیه وسلم مخه لري او کس بانګ وای وای جمعې والا اذان وکړه اذان تاسو خو ځای په اذان پسې سب دستی سبق شروع کړو ته اذان وکړئ د سوره فاتحه صحیح احادیثو کې کم فضائل راغلیو ناغتا سو اوریدل اوس دیم نمبر اسماء هذه السوره د دې سورته مبارکه نمونه سدي وګوره بعضی نمونه د دې پر روایت صحیحو کې راغلي زنی په کلام د سلفو کې دي د دې سورۃ ډېر نمونه دي بعض اهل علمو د دې نمونه را جمع کړي دي نو تقریبا هغه سلیریشتو 25 ته رسیدلي او دا ډیر نمونه کثرت الاسماء ډیر نمونه د دیوشي په فضیلت باندې دلالت کوي دا صورت ډیر نمونه راغلي یو نوم د دې فاتحه الكتاب یو حدیث چې نو دې کې سلور نمونه راغلي د دې سورته مبارکه
سلور نمونه راغلی دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته چې رسول الله علیه السلام فرمایلی هي القرآن دی سورۃ القرآن وی اصل تا وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني دیتا سبع المثانی وی نګور د دې سورۃ په نومونو کې دی او سورۃ الحمد القرآن الكتاب او سبع المثانی د سلور نمونه په دی یو حدیث کې د دې سورته مبارکه د بار راغلي دي او دا فاتحه الكتاب ورلزکه وای چې د قران افتتاح د زینا او د دې نومونو کې یو نوم دی القرآن العظیم دی سورته یو نوم دی وهي القرآن العظیم دی په نومونو کې السبع المثانی و آیاتونه چې بار بار لسته شي او بیا د مثانی د سنه مشتق ده نو په اعتبار معنا کې فرق راځي و هو ورته ځکوي چې آیاتونه ودی او مثانی یا مشتق ده د سنانا نو دی صورت ته مثانی ذکوي لما فيها من الثناء على الله تعالى الله باندې ثنا او تعریف یا دا احتمال هم دي چې مثانی دی مشتق وي من السنيا لان الله استثناها لهذه الامه الله دا صورت د دې امت لپاره مستثنا کړي نو یا مثانی من السنیا مشتق ده دا احتمال هم دي چې دا د مشتق وی من التسنیه او دیتا مثانی ذکوي لانها تسنى في كل ركعه په هر رکعت کې یو ځل په اول رکعت کې وی دی بیا په دویم رکعت کې وی د عمر رضی الله عنه یو قول په سند حسن سره راغله چې دې ته مثانی زکوي چې هر رکعت کې مکرری کی اباظ علماء کرام لیکلي د دې نوم دی الوافیہ وېدا صورت تنصیف نه قبله اې دې په لګورای د قران کوم صورت ک چانیم په یو رکعت کې ویني په بل کې مسکی کې کنه کیږي اګه سوره فاتحه دې ما په یو کې ویني بل کې ویني بس سره دا تنصیف نه قبله دا صورت لانها لا تقبل التنصیف د قران ر صورت ک دې نیم په یو رکعت کې ویني په بل کې نو جائز ده او سوره فاتحه بارک دا سي درست نه دي دې ته سورۃ الکنز وای مستدرک حاکم کی او مرفوع حدیث تے وی اعطیت فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة من تحت العرش سورہ فاتحہ او د سورہ بقرہ غدوا خیرنی آیاتنا دا مات د عرش د خزانی نه مراد ملاو دی او دی ته سورۃ الرقیہ وی د دمونو سورۃ صحیحینو کې راغلی ابو سعید خدری رضی الله عنه یو سړی سچی چلے نه ورته راغلی ویل زمونږه مشر سچی چلے مو خورسو کل خو بس سړی رانه ګډوډیږي کتا سو کې څوک دم والي نو دي صحابو د دې کافرونو ملمستیا غوښتي انکار کړي وی موږ درنه ملمستیا غوښتي انکار مو کړي اوس به له دم چو چې صبر راکوي نو په دیر شو ګډو فیصله وشو پسو په دیر شو ګډو فیصله وشو نو دمه په واچولو تا به ویګنی چې دا ګوډه تړلې و فرېدس ای ورته دیر شو ګډي ورکی سورې ورکی اته څو کو د پیسې بولاله چاور کې په شرمونو شرماوي د دې زمانه خلک سره دیر شو ګډو نو وسوره جوړیږي وسه خېګړي ورګرانی بیا پای
دیر شګورو نو سوره جوړي ادای مولانا نخپل سور کې چا سور ک نو په شرمونی شرمای اوبای بیا پښتنو کې دیر غړي ورکی صحابه کرام ورکه شکر راغی دا هم په دب باندې سوا واست نو د الله حبیب ورته وی تاسو په حق شي اغستی او د الله حبیب د دې د دې اغستو تصحیح او صحت فرمایلو نو دا صورت ګره د دمونو صورت هم د سوره فاتحه او د صحابیه درې پیری ویلي نو ګره درې پیری د صورت وایا او پسان دماوه دا به یو مسله ده دم د پاره یو سره خاص نه دی هر مسلمان تقوادار پرهیزګار دم چولې شي او په پردو خو بنا شي بھائی هر پرهیزګار تقوادار چولې شي دم چولې شي سورہ فاتحه وا پدا صحیح دم دی د دې په نومونو کې یو نوم د سورۃ الصلات او دې ته د سورۃ الصلات ذکر وی حدیث کې راغلی مسلم شریف حدیث ته وی قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفين حدیث قدسی ده حدیث سره نبی علیہ السلام وی چې رب العالمین وی ما دا سورہ فاتحه پخپل او د بنده په منځ کې تقسیم کړي ورته غوړي خبرې دي مسله مناجات دي دی وجه مسکه چې کوم دعا غواړي نو د بار دعا او د ملک دعا ډېر لوی فرق دی دا خو ته مالک سره خبرې کې اموز نه پس وا مناجات کټ شول کړه نو که چاله صحیح دعاګانې ورزي نو پر رکوع سجدا او د سلام نمخ کې د مص په اخر کې دی کوي فاذا قال العبد والحمد لله رب العالمین چې بنده الله تعالی دې الله سي تړلي او دی وي حمدونه دي خاص الله لرا چې پالون کې مخلوقات دي نو برنه جواب راځي قال الله تعالی حمدني عبدي الله وي بنده زما حمدونه وي الله جواب سور کوي حمدني عبدي واذا قال العبد الرحمن الرحيم چې بنده الرحمن الرحيم وي قال الله تعالی اثنا علی عبدی ما باندې بنده ثنا وي و اذا قال العبد مالک یوم الدین چې بنده مالک یوم الدین وي قال مجدنی عبدی وای زما لوی شان زما بنده بیان وقال مره فوض الی عبدی بنده ما ترسوس پار نو کله چې دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعين نو رب وی هذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل دا زما او د بنده په منځ کې عبادت به مال کوي سوال به د ځان د پاره کوي ازما د رب وعده چې دا بنده اوس غواړي نو ورکوم با نو دی وی اهدنا الصراط المستقيم الله پنه غلار مې روان کې او مضبوط مې کې وی هذا لعبدي ولعبدي ما سأل نو دې ته په دې اعتبار سورۃ الصلات موي ادي دې ته سورۃ الدعاء موي ځکه دا په دعا باندې مشتمل سورۃ دې ته سورۃ السوال موي او دې ته سورۃ تعلیم المسأله وي دې سوال چلے پکې خوله دې سورۃ کې څه کړي سوال کېږي به الله حمدونه وایا بیا د عبادت وسیله پیش کنو غینه سوال کول الله پینځونو مونږ دي په دې سورۃ کې الله رب رحمان رحیم او مالک یو د اسماء الحسنا وسیله پیش کا بل ایاک نعبدو کې د عبادت وسیله پیش کا نو د دوه وسیلو نه پس بیا الله ته جوړي وغړوا نو د دې سورۃ ګڼ نمونه راځي او نو د سورۃ المناجات ځکه بنده پدې کې د رب سره مناجات کوي ایاک خاص تعالی نعبد مونږ عبادت او بندگی کو و ایاک نستعين خاص د تانا الله مونږ مدد غواړو نو په دې آیات په اعتبار دې ته سورې مناجات وایي نو دا سورۃ په ډېرو نمونو مشتمل ده الله دې سورۃ غ برکات دې مونږ او تاسو لا را نصیب کړي
ورته تلاوت فاول کې موږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دي ته تعوذ وای دي ته سوای د قران د تلاوت په ابتدا کې تعوذ ویل د اهل علم په سنت او مستحب دي او دا تعوذ غره د قران د تلاوت سره د دې خاصه ده کله طالبان مو سره سبق وای نو د نحوی کتاب له مو اعوذ بالله من الشیطان موږ ولې تاسو بنوي نحوی کتاب د فقه کتاب د حدیثو کتاب د هغه په ابتدا کې وسنه وي تعوذ بنوي نو تعوذ صرف د الله د کتاب او د قران د تلاوت پورې خاص ده او هغه مواضع او زین نه علاوه چې په احادیث مبارکاو کې تعوذ ویل ثابت دي لکه رسول براشي اعوذ پناهي غواړم بالله د الله په ذات عالیه د شیطان رټلی شي نا پدې کې د مشرکانو دی او بنیادی عقیده رد ده تاسو مخکې واورئ د مشرکان چې په ځنګل او په یو صحرا کې دی رسول اسوک بونا نایبوی اعوذ بسید هذا الوادي زد دی علاقی په مشر پیری پناهي غواړم نو قران راغی وینا د پیریانو د نوم پناهي بني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د الله په ذات عالیه په پناهي غواړي او دې کې د اهل علم اختلاف ده جمهور علما وايي مستحب دي تعوذ سوي مستحب دي او دا واجب نه دي نو که چا ترکو کو نو دې په ګناهګاری کینا دیو جن کې ځینې وخت چې تعوذ نه وي نو ترک د مستحب یو کو په ترک د مستحب او په چا اعتراض نه کې انا ګناهګار دی خبرو رسیدې کنا چې ته د اعوذ بالله او نو جمهور سوی د دې مرتبه د استحباب نو د دې په ترک سو ګناهګاری کینا صرف یو لوی عالم تیر د عطاء ابن ابي رباح او دا د حج مسلو امامم دی او مشهور تابعی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی دی وای ک مسکی او ک مزنبار وی اعوذ بالله چې څوک د قرات او د تلاوت اراده کوي ویل په واجب دی ادا د حج په مسلو کې لوی امام دی ها عطاء ابن ابي د بعض علماء په یو مسله کې سوشي هغه کې لوی تجربه وشي د حج مسائل ډېر ګران مسائل دی پکې امام دی تاسو د خپل فقہ په کتابونو په حاشیه کې وې د حج مسلو کې په سړي اشتباه راځي دا خبره یا شام سره مناسبه ده نه خو زموږ دی فقہ کتابونو ذکر کړي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وې دې باندې بعض مسایلو کې اشتباه راځي انسان کمزور دی تاسو په کتلی نظر نه دی تیر شوی دا چې خو ګورئ نو اوس طالب حاشیه نو ګوري متن نو ګوري نو حاشیه په څو ګوري بھائی چې مسله ولا معلومه شي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د حج نه فارغ شو او حلق او سر خریلو نو یو حجام ته وی مال سر خرایا نو اشتباه راغلی وی ولا وی ګس طرف کو نو دی وی چې خیر طرف امام صاحب چې پاسې دوه ولې پاسه مدا وختې سنبال کړي ته پټ بنی آدم لګونه کټ کی زنانه سر منګس کی وختروږي نو د دې دفن کول د شریعت حکم دی د دې خرصول ناروا دي سموده خلق وختو پسې ګرځیدل وای زمون فقها لیکلي اجزاء د بنی آدم خرصول سدي دا ناروا دي ناجیز دي امام سے بوله دا دور مسلې دي کوم ځای د کړي نو هغه حجاب ورته وي زده عطاء ابن ابي رباح په مجلس کې کېنم تاسو ویلي چې د علماء په مجلس د سړي نصر زر جوړ شي تاسو نه مې د پولیس د افسر خبره کړې وکړه مو سره یو حج کې مرګ ډېر نیک سره او غټ افسر سعودي کې نو ما ولې دا دور مسلې دي کوم ځای د کړي ویزه د ابن عثیمین په صحبت کې بکې ناس رحمه الله او یو کال می به درخواست ورکو چټي میو یو کال می پورای سره تیر کړ
نو دا عطا ابن ابي رباح وای رحمه الله چې دا واجب ده. محمد ابن سیرین هم د وجوب قائل دی، خو دی وای چې یو ځل چاوي بس وجوب د زمینه ساکت شو، بیا ویل په واجب نه دي. وګوره دا خلوی خلق دی، لوی خلق به دلیل خبره نه کوي. عطا ابن ابي رباح وای فاستعذ کې امر دی، قران کې وای واذا قرات القرآن فاستعذ بالله، دا امر دی او امر ظاهر د دې وجوب وی چې څه قرینه صارفه دي. وبمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، دې دلیل سره وی رسول الله عليه السلام فاعوذ بالله باندې مواظبت و مشواله کړي. سو دلائل شل بیان تعالوا واستشهد شناسته وای سم وکتا کې نه رو راو ها سو دلائل شل ها وشتا سو وګ دي شي نه دي شي خو مثلا غړا وړه درو راو په دې نه خلاصي گیا. سو دلائل شل بای یو دلیل د قران شو، یو بمواظبه النبي صلی الله علیه وسلم، یو عقلی دلیل ذکر کړي ولانها تدرأ شر الشیطان وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وې دې تعوذ سره د شیطان شر د فقې یو دا قاعده ده، وای چې واجب نه تامیږي مگر پاغې نو غم واجب وي. د شیطان شر د فقول په فرض واجب دي کني دي، اګه دفع مونږ کو نو بیړه مو غرق کی دنیا آخرت کی پدی تعوذ باندې ولانها تدرأ شر الشیطان وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اباظ اهل علم دا سویلی په مسله کې سی پس وای په نبی رسول الله واجب او په امت سره مستحب ده. ډېر مسائل دا سی چې د الله د حبیب بارک یو حکم یو د امت بارک سی په هر حال د جمهور قول سره چې دا تعوذ دا مستحب ده او قران د دې حکم کړي. وګورئ تاسو دا مونږ چې وایو نو قران د دې څه کړي حکم وکړي. وګورئ سوره نحل، د سوره نحل آیات، سوره اعراف کې وګورئ نهم پارا کې 200 نمبر آیات وګورئ. دا د تعوذ د ویلو دلیل له د سوره نحل له سوره نحل وګورئ 14 پارا کې 98 نمبر آیات وګورئ. قرآن حکیم حکم کړی دی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کل چې تیرا دو کې د قرآن د لستو اے مخاطبہ مشکل لیا مزنے بار للی فاستعذ بالله نو پناهیو غاړ پنوم د الله من الشیطان الرجیم د وسوسو د شیطان رټلی شوینا. وګوره چا چې د تلاوت په ابتدا کې دا وي په دې آیات عمل راغی. تاسو مخکې ویلو و ایمان به کامل کیږي پس چې د قران هر آیات علم راشي او عمل راشي. دیو جن ګورم مسکی کچاوش مېر چې پس په دوو رکعاتو کې پس عمر احادیث او عمل راځي او پس عمر آیاتونو عمل راځي. نو خدای خبر چې سوچ د کتاب په تی جوړ شي استاد دوو رکعاتو کې تا د الله آیاتونو پس عمر عملو او پس عمر احادیثو دی عملو. ګوره د تلاوت په ابتدا کې دا دي بعض خبرې احادیثو کې ثابت راغلي دي سکی چې التبت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې
نور زایلو دور چې چا خبره ثابت لري دا د ځان نبی نه دی چې بچا سوکل نه بکای نو اهل علم یو شپږ ځایونه ذکر کړي اپا تتبو سره پرون یو ومم ملاو شو دا علماء باندې د استقراء او تتبو خبره کوي تر اوسه موږ شپږ وی پرون یو تفسیر کتو نو وم زین پکې راغی او الله دې کی چې تاسو ګورئ چې ته په هم پیدا کړي یو ګورئ یو زې سده د استعاذه چې کله پوښوي چې شیطان وسوسه اچي نو په دغه وخت کې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې وګورئ تاسو قرآن سورہ اعراف مو سراړو له نو هغه د آیات ته د هم پارا کې وګورئ سورہ اعراف 200 نمبر آیات وګورئ فرمائی و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم و اما ينزغنك او کچر ورسیږي تاته مخاطبه د شیطان د طرفنا نزغ وسوسه علماء لیکلی اصل کې د نزغي او د نسغي او د نحس معنا دا درې الفاظ دي هم معنا راځي نزغه نسغه او نحس دې زبیدار یو چوکا جوړ کړی او هغه کې اوس په نغوي په چوکا کوي نزغه وای چوکا کول لا کله شیطان ګناونو لسره څه کوي کچره ورسیږي تا ته شیطان او گناہونو تدس کئی چکا کئی دی نزغمو پی جندا اصل د نزغ مانا صدا وی ادخال الابرتی او طرف العصا او ما یشبه ذالک فی الجل ستن یا تیرام سا یا دا سی بلشه دیو زناور په سرمن کې وردن نکول دیتا نزغ وی پختو کې ورته سوئی چوکا کول ورته وی شیطان گناہونو ته سړی چوکا کوي وای کدا شیطان نو گناہونو ته چوکا کوي فاستعذ بالله اتا لفظ د چې دې ځکه ګند ګند خیالات راځي فاستعذ بالله نو پناهي حاصل کدا الله پنوم د شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا انه سمیع علیم بیشک د الله اوریدن کې دے او پوها دے دویم زید تاسو اورید آیات تلاوت په وخت کې شپږ ځایونه وو وم په مالوي سیوا ده دویم سره تلاوت په وخت کې با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لکه د سوره نحل 98 نمبر آیات تاسو سره دریم د چکل بیت الخلال وردن نکیږي ادا د سماتی زیل زیل دن نکیدو نمخ کی با اول بسم الله وې او بیا به اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث متفق علی حدیث ته بسم الله بو یا الله ز پناهی غواړم ستا فزاد د ناری نو د پیریانو نا او د زنانو د پیریانو نا یو مسله زده کوي همیشه پښتانه وي بیګا فلانه سړی او زنانو د سماته لروته او سو يرولو دا سیکري داولی د سنتو خیال نساتی حدیث کې راغلی دي صبر چې د ګندګۍ زیوی دا او د سماته نو د شیاطین په طبیعت کې ګندګي د دې تراجم وي نو کته د سنتو نه خلاف کیناستی او دی راي او په مصیبت کا کرشي او کتاب بسم الله وي نو د دې او ستا په منځ کې پرده رااله حدیث ترمذی شریف کې راغلی وې د پیریان او د بنی آدم په منځ کې پرده سره بسم الله اصبر وایي صرف بسم الله ثابت ده سبا وایي سوای الفاظ د څومره چې شریعت کې نو عمر باندې اکتفا وکړ مونږ مصیبت ته اول زدا کونا قدمو کو بیا ورسی واقع نو یا افراد ده یا تفرید ده صرف بسم الله دا
بیا به اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الله ز پستا پزات پنای غواړم د ناری نو د شیاطیننا او د زنانو د دوینا سوزای نشول بای سلورم دا ده کله په مسکی وسوسه راځي مس ابتدا کې تعوذ پکار ده لکه موږ تاسو وایو کنه وایو اوس چې موږ مسکو نو چې ثنا وایو ثنا پسې تعوذ ده کنه به اور پسې تسمیه ده جبیر ابن مطعم رضی الله عنه فرمایي و ایمان نبی علیہ السلام وقت یصلی مزکو لګور د ثنا په ځای د الفاظ دي تمول چې مشران او امور پلار مسخوله سبحانك اللهم وایو خدا د اسانۍ د پاره د دې په ځای نور دعاګانې براغلي نامز د کول پکار دي د الله د پیغمبر د هر دعا غ برکات وي او ابداغي په ویلو او په عمل حاصلېږي موږ تاسو څه کوو از د کول پکار دي کنه وي شاه منصور بابا رحمت الله علیه و فرمایل نصف صدی نے زیات د الله د کتاب خدمت کړي الله دې ول بخنو کی او خدمات دې الله قبول کی و یغب عوام ولوی چې ګور ټول عمر چې پیدا شي په سوره اخلاص مسکوي قل هو الله احد باندې او د زمیدار وطن زمیدار وای په خوا باندې زمیدار او ټپی وي چې ګوډ به کولو اوس په کې ډیر وای اوس په ټپونه خلاص کړي ځان له وګړو کې شی ور کړی نزاغه شیطان ول لګي دې کار کوي بیا وای کار کې به برکت نشته وای سوای وای برکت پکې نشته برکت پکې تا پرې خو کوم دی کې ټول ګوډ دې پډنګ ډونګو وای نو شاه منصور بابا رحمت الله علیه وی ګور شرمېږي نه ساری چې یو ټپاوې نو تر مازیګر بیا بل ټپنه وی دا غونډي وای چې د غوډو ټپی ورځي دا ساری دا ټپاوې له اوس مازیګر بیا وای او ای شرمېږي نه چې پیدا شوی په سوره اخلاص مسکه بل سورته زکا کنه نو زکوي به کنه به زکوي ورته الله حبيب بده سبحانك اللهم فزيدام وی صحابي وای الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثه دري پیری بداوي ابای سبه دري پیری بدا کلمات ودا د سنا پزيري ابیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه رواه ابو داود وصححه الباني في تخريج الكلم الطيب علامہ ابن تیمیہ رحم الله د دعاګانو کتاب د الکلم الطيب هغه په حدیث امام البانی تخریج کړي دا ابو داود شریف سندن صحیح حدیث ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه تاسو طالبانو غره نیمګړی وایي جنازه کې موږ غره جنازه کې الفاظ دي دا چې موږ په کومه خوشاله کې پریخي ور موږ وایو اے الله چې څوک موږ کې ژوند دې کې نو پسې ژوند دې کې په اسلام ومن توفیق منا فتوفوا علی الایمان دې پسې دې اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا موږ نه وایو او حدیثو کې شتا وایي تاسو نو وایي دې کې دا نو وایو نن دې ور سره شروع کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه امانه سره من نفخه د غرور او تکبرنا ونفثه د شیروننا وهمزه او د جنوننا د دریم زه زما عزت مند دا شو دریم زه سره سلورم شو سلورم داله چې مسکه دن کېږي نو دا بوای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه یو صحابی نبی علیہ السلام تراغه عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه دنمو قلت یا رسول الله ان الشیطان حال بیني وبین الصلاه شیطان زما او د موس پمنس کې حائل جوړ شوی و بین قراءتی او زما د قران د لستو بس منس کې یلبسها علیا فما باندې موز او د قران تلاوت ګډوډای په موس کې نبی رسول الله دا یو شیطان دې دته خنزب وای
نو چې کله په پوه شي چې د خوراغه مسکی وسوسه شي فتعوذ بالله منه بذ الله په نوم دنه پنایو غواړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او دې ګس طرف ته درې پیری توکا څوکا او ففعلت ذلك ماذا سوکل فاذهبه الله عني نو الله د شیطان وسوسه ما نه بوتلا او دا حدیث امام مسلم په صحیح مسلم کې ذکر کړی څنګه مسله شو ها چاله یاد شو بھائی ها رانو رسې ناز دی یو پکې لازم چت کو لکه زه دې یو نه جوړ لګیم سو مو وی د رسول الله دا حال له بینوا اول موږ رازونه چې را شو وګن نشو اوبای اګه وګ مونږ نیولې نو ټول د ما چې کوم حدیث وې دار راوای وګ نه دي اوبای ټول راغلي خو وګ نه دي ورغه ورځ په کوم سوچونو کې ها کوم صحابي د نظام یې دی بھائی ها سوایا بھائی عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وی نبی رسول سلام تراغه ادا ګره موږ لم راضي وی شیطان زما او د ما د موس په منځ کې رکاوټ جوړ شوی ادا قرات ټول را باندې ګډ وډ ادا دا سیدا الله حبیب فرمایي چې اذان وشي شیطان دوکي شیطان سوکي دوکي نو د مدینه اذان کې خوري اخلاص او د صحابه اذان وی مقام روحا پورې دوی دا مقام روحا چې په لندن دزي نو صد پاسه شپېته میله ده روټ خو سمز مکی پسې ګرځي نو دا د شپېتو میلو نه سیوا ده ا دې مقام روحا کې او کوی ده اوس موږ دې سفر کې لاړو ورته نو د دیو بمخ کې نو پیغمبرانو استعمال کړی څه دا څه جوړ کوی ده چې څومره پیغمبران د موږ د پیغمبر اسلام نمخ کې د الله پور ته راغلي نو دا کوی استعمال کړي مقام روحا مشهور ځای عدل نبی علیہ السلام تیرې دوی او زنانا داسې معشوم ولا پور ته کولا سو کې ویلې هاذا حج یا رسول الله واردن کې معشوم وې د حج تا د الله حبیب نعم ولکن اجر او د دم حج تا او تعالی الله اجر درکړي معشوم بچی باندې معشوم نور باندې چې چا د حرام پابندیو کا مور خپل په حج کو ثواب بیچاره ملوي ادي مقام کې نبی رحم السلام ته لیدو یو زنانه د پتاوا چې د الله حبيب تیری ناغا معشوم روزته قربان دی بیمار دی ټول کور پریشان دی مونږ ته ټول پریشان یو د الله حبيب عليه السلام پاغه دم واچورو ادا سے الفاظ اقصا عدو الله فاني رسول الله د الله دشمن دی معشوم نوزا زه د الله پیغمبر یم ابیا غزنانه لور کو ویزه بیا اعظم دی کې ناشته چې ما ته حل وې د الله حبيب چې واپس راتلو دی بوډا انسان ځان سره دوه ګډا نمبر اوسې په انتظار ناشته د الله حبيب ولې د معشوم سوال له وی په هغه ذات مې د قسمی چې ته په حق را لګلې تاسو د دم نفس بیا تکلیف نشته ادا دوه ګډان مې هدیه کې روشتي دا قبول کړي الله حبيب لپاره و چې دا غریبه ده که هدیه رد کوم خفقي صحابي ته وی پوښتنه دا یو ګډ سراواله یو ولا پریزا دا یو تاریخي مقام دی څه دی تاریخي مقام دی ورسره خوا کې بیا بل کوي بیر شفا ورته وي څو ورته وي رسول الله عليه السلام دغه کوي کې لاړې ورزوري پکې وبدوي دا دل چې موږ غرض لاړو دومره غټ پمپ په لګولې هغه پټه والا پمپ دی یو لوی ډیګي جوړه کړی ورسره نو شیطان دې چې اذان ویل شو تخته نو چې اذان ختم شي بیا راشي چې اقامت شي دې بیا او تختی څوک فرمایي نبی رسول الله فرمایي نو چې اقامت ختم شي بیا راشي نو ګور تعالی خبر یاد دي نه دی په مسکل دروي پرانه شهر آیات دکان را یاد کا کاروبار را یاد کا چې ته په پوښي چې موږ غټ وټ کو ندی په لګوري مسله دا سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کور کې ولاړ نو درې دی ګس طرف ته درې پیری لاړې توکا ولاړې توکا اکه په مسجد کې نو لاړې توکل ناروا دي یا باسي تفتفو کې په مسله پوښي د مسله
مسجد کې خلاړې ټکل ناروا دي کنه نو بیا باسي داسې وکي درې پیری به تفتفو کې او چې لاړې پکې ونځي نو صحابي وای ماده سے وکل الله د شیطان غ وسوسه را نه بوتلا د شیطان وسوسه الٰه العالمین بوتلا پینځم زید چې کله غصه دراله نو دی وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي ها پینځم زید سره چې غصه دراله الله دې زموږ استاد ټول منشي دا مضمون به ختمول غواړي اټه مختصر دې توجه سره وی شیطان بنی آدم ته دو موقو د پاره په انتظار وی الله یې زموږ استاد سو حفاظت وکي وی وارو کده خو میمنی نه خو ځکه خو به غوسه شي کنه غوسه کې دماغ کار کوي نو دې چې زوی کې خزه طلاق کړي ټول عمر بیا یو په زیګر زیګر یو فتوا غواړي ورکړي درې و یو می ورکړي اګه قسم ورکې نو غیلم تیار دی ایمان او آخرت دواړه خراب وي نو دی غصه کې دی وی وارو کې دی په غصه کې کفر کلمه وي په غصه کې راپاسې د سو کې مړ کو د پښتنو دماغ او قتل او ټول برکخ به ایمان لري وای توکلې لاړې بیا خلیتا نو ګور دی غصه کې دی په انتظار وي الله یې زموږ استاد سو حفاظت وکړي نو د غصې په وخت د الله د حبیب علاج دی دا د دنیا د اطباء او ډاکټرانو سره نشته د الله حبیب وای که غصه دراله او ولاړې نو کېنا او کناستې نو پریوزا اکلا نه او دسوکا دا علاج د اطباء سره نشته او وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مسلم شریف حدیث ته نبی علیہ الصلات والسلام ناسو د دو کسانو جنگ دا غيو د اپوزه پکې د غسین تکسر شو نبی علیہ السلام انی لا اعلم کلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد زپی جنم یو کلمه کچره دوی نو دا غصبت لاړ شي فقالوا ما هي يا رسول الله اغه کلمه د چې غصا او د شیطان د لانجو نه پسړې بچکی قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوزایو شول بای په وخت غضب کې بسړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای اشپغم زیداره رز دې شپدا خرونا وازونه کوي سپي غاپي نو دی وخت کې بسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حدیث پاک ده و اذا سمعتم نهاق الخمير کله چې مواورد د خرونو اوازونه او د سپي غپاره بعض روایتو کې راغلي نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي ابا یسو ځایو نشول اما د نبی چې هم پکې هم پیدا شوه تفسیر التدبر والبیان اگر چې لا شپږ ندي ذکر کړي خو یو خبره دا چې ذکر کړي چې هغه زموږ استاد دې خبرو کې نشتا د پنولسمه صفحه کې ذکر کړي اوای یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وخت کې دی دې په لوګورای سړی چې ودشي نو ګډ وډ خوبونه ویني دا سه د خفقان کله ځان ویلي کله بل څوک ویلي نو ساري خپل مليان تن کړي وای ما خوب لیدل نو یو مولا استاد د خوبونو تعبیر لپاره پکار دي ځکه سلو مقتدیانو چې خوب لیدلې ا دې بیانې یو ډول ابن سیرین غو تعبیر او باسي نو څو غنټي بګول کی خوب کوم د خفقان او د یری ولیدو یا مبل څوک ولیدو نو چاله بوای نه څوک وای نبی علیہ السلام فرمای اسلور کارونه وکوي سو وکوي یو با اڑخ بدل کئی بیا دنا گو رہے اور بیا چاچی دی یری خوب ولی تو زانی ولی تو بلی ودی اور دن با قبل نہ وای یار اور دم پختانه سو بیگا خو مبل لیدلې وی الله او رسول وای می وای دی ولا وای خوب کدی په تکلیف ځان ولی بل ولا به سوي وی به نه سلور خبره وکا الله حبیب فرمای بس خوب بو یوړو هیڅ فکر مکوا یو اڑخ بدل کا چې په کوم طرف ودی دی بل پلشا
دویم درې پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای سو پیری او دریم دی درې د ګس طرف ته درې پیری توکا خو کور کې نو خیر د کلاړې ور سره لاړې او تاسو غډول جوبات کې ودی لاړې بده تو کایې درې پیری د طرف لسوکا تفتفکا او سلورم دانه چراپاس او دسو کا یو دوه رکعات وکا سو خبرې شوې سو خبرې شوې کی وایا ته لکه ستړې دی او ډېر ډډه دی موالی ماشاءالله وی وایا وای خوب چې غلط ولې د سبکه موږ سلور وی درې پکې دا درې وایا خیر دی ها ورته تکیا دی والی او تکیا دغه سکینه کینه ماشاءالله د بخو دی پکې یاد کی کنه ها وای سو خبرې شوې سلور خبرې شوې چې جا غنده خوب لسان دې پریشانای کیولې ابوره د الله ته پاره خلکو نو وی ربيګه او ډېر ګډوډ دي دلې خو شو چې ژوند دې جوړې دي نو مو ټول وهمان یو کنه هغه سره وهم په مخه کې چې ریشه جوړ باندې دلې اباس مړکې غمبا د الله او د رسول حکم سره ک ځان دی ولید قبول دی ولید ولا بوینا سو کارونه وکې نو دې هغه سلور نه کوي دا یو کوي چې کوم شریعت منع کړي دا زمون کارم دې کنه دی عربو کې دی مشهور قبرستانو کې علما ولاړوي نو ای هغه کسي وې دا د چا قبر ده نه ولوي تعالی پیغمبر علی السلام خو ویلي چې قبرستان لراځي دعا ستکنه اندل ته کې دا ودا د چا قبر ده قبرستان له چیزونو ته په پوزونه کې چې دا د چا قبر ده ته بسنو دعا زدکا سنت طریقه زدکا چې قبرستان له سنت طریقه صدا نو سلور کارونه وو مقاماتو کې تعوذ راغله دي احادیث مبارکاو کې ثابت ده او تاسو کو نور تدبو کنو نور کې هم در لمخې راشي ان شاء الله د تعوذ ذکر وکيږي پای زموږ دا دوره شروع د کوم اوامرونو راغلي نو پدې کې پکار دی چې موږ تاسو سوفو بعض خلکو سکار نشته نو قران ته اول خدا د وزګارو کار نه نظام ولا سکي وزګار کوي اګه کوم وزګار یې چې بیا نه راځي نو ډېر نقصان خبره ده کنه دا درس ناراضي ټول تا زنانه ناراضي ناري نه ناراضي بل زموږ دا طلبه کرام دي او دا الحمدلله د سعود تعداد دور سید الله نور بر روان دي رمضان پورې زموږ داخلي وي زموږ د داخلي او خپل نصاب هم چې پوره شنو بیا بندو ګور دي طلبه او لنګر شروع د تاسو ټول مسلمانان دې دا دین زموږ شریک کار دی نو پدې لنګر کې هر چا ګور دي کې لرګې لګي پدې کې اوړه لګي پدې کې غوړي لګي پدې کې چینی لګي نو پدې کې ځان شامل کړي خو هم دا کنه وردا نظام بالله چلای ک تاسو په کو نو کو حکمونګو نو کو نو زموږ نقصان شو کړه وګوره کوم مسلمانانو ته الله وسور کړي دا تاسو ملمانه دي سری دا طلباء او طالبات دا ملمانه دي دې لپاره ماشاءالله لنګر شروع وي اوس زموږ وګوره لا تعداد 300 در رسیدلې خو پینځه شپږ بوجي موږ وړه درځي سکو نو پدې کې مسلمانانو لپاره دي چې ځان شامل کی دا د خیر او برکت یو میاشتا نو د چا د مال وسوي نو دی مدرسې او ټول مدارسو کې څه کوي دا الله بندگانو دې کې مهنت کوي خواري کوي د دې درس لپاره دعاګانې کوي په دې درسونو او د دین په کارونو باندې الله دا دنیا آباد ساتلي کدا ختم شي بیا ورواني د دین کمی شعبې دي ټول سره مینه او ساتي ټول سره جوړ او ساتي ټول سره محبت او ساتي الہ العالمین زمون ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم اسمر حاضرین غایبین مسلمانان دي رب کریم استاد خیر او د برکت کتاب مو مخل لري الله مونږه عاجز یو د خراب خاتمه نه مو ساتي یا رب خاتمه مو په ایمان کې رب خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او ته مشایخ او ته اصول فروع او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او دې ګناهونه معاف کړي رب کریم زمونږ او د ټول امت کا حاضر دی او کا غایب دی دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زمونږ او د ټول امت مسلمه
دینی دنیوي پریشانای ختم کې اخلاص سره دعا وغواړئ کم بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې دائما عارضا الله تو ورته شفاء کامله عاجل ور نصیب کړي الله څومره بیماران دي شفاء کامله عاجل ورته ور نصیب کړي الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي رب کریم تقادر په دوستۍ بدلې کې الله د ټول امت دشمنی په دوستۍ بدلې کې الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ول ورکه یا الله د چا اولاد وی تی د مور پلار د سترګو یخواله جوړ کې الله د چا اولاد وی تی د مور پلار د سترګو یخواله جوړ کې رب کریم د چا په کورونو کې بنین او بنات زامن او لونه دي د غیب او د حیا او د نیک رشتي بندوبست وکړي کم مسلمانان دی ګناه په جیلونو کې بنديوان دي الله د بیبیانو ځواني ختميږي مور خپلار پریشان دي بچی در په در دي رب د غیب او نسبند بسولو الله د غیب او د دغه فقرا او مسترین لپاره بندوبست وکړي الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله حیادار نیکان چې د ملک او د اسلام خیر خواوي الله په دې ټول ملکونو کې هغه زموږ مشران کې کم چې الٰه العالمین د ملک یا د دین او د رعیت سره غداری کوي الله مونږ ته په خپل رحم او کرم محفوظ وساتي الله د دوارو جهان او د شرمندګونو محفوظ وساتي الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت فرمایي الله کوم مسلمانانو د دعا لپاره ویلي که حاضر دي او که غایب دي او سديني دنیوي حاجتونه دي الله ته په خپل رحم او کرم دا حاجتونه تر سره کړي کوم مسلمانانو پریشانای دي الله دا ټول پریشانای ختم کړي الله زموږ د طلباء او طالبات د سار نستادي کتاب لناستي الله دا د هدایت کتاب دې مونږ ټول له هدایت او رب کریم الله دا کتاب چې مخه له پروت ته په مونږه حجت مجوړه او مونږ د پاره حجت جوړ الله دې کتاب کې بار بار مونږ وایو او تا فرمایلی چې دا د برکاتو نډک کتاب دی الله دې دا برکات په دې نیمګړي ژوند کې مونږ لراکي او په قبر کې مراکي او آخرت کې مراکي الله دا کتاب زمونږ د پاره شفیع جوړ کړي الله دې کتاب برکات مونږ ته ټول امت ته ورکړي الله مونږ په خیر عافیت رمضان پورې ورسه ازمون په دې فانی عمر کې بار بار رمضان راولي امون ټول ورته په صحت روح کې استاد کتاب د درس د روزو د تراویح او د عبادت او توفیق مونږ لراکي الله حرمین شریفین د حفاظت کې او د معمول مطابق حجونه عمره کولاو کې الله د چا د بچو دینی دنیوي امتحانات دي الله ته په خپل دینی دنیوي مقاصدو کې کامیاب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار باران د پاره دعا وغواړئ الله مونږ عاجز یو فقراء یو تغنی زمونږ اعمال ته مغوري د خیر عافیت بقدر ضرورت باران په مغوري اخلاص سره دعا وکړي الله کوم مسلمانان زمون په طالبانو په دې لنګر کې منډه تړي وای سو ګوره خدمت لراغلي پسپینه ګیرا پسپینه ګیرا زمون طالبانو لپخلی کوي الله څوک چې په ستري کې خدمت کوي ته ول په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او زمون دې لنګر کوم نیمګړتیا ده الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي او کوم امت ته وسو طاقت ورکړي نو پدې کې د لګول توفیق ول الٰه العالمین ورکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار موږ نفس زموږ د دور دی او طالب ختم دی نو موږ نفس موږ همیشه ختم کوو څو دعا کې نه موږ پسې به ان شاء الله سمدستی ختم وي نو کې اتوار پر دلته زموږ یو د بناتو مدرسې لپاره چې ازمه کاغذ په او دا